چې الله مې اره دعا قبلی د دې دپاره درته څه وظیفه نه ده معلوم. دا هر سړی وایي مولي صاحب ما ته دعا وکړه چې الله ما مستجاب الدعوات وګرځي. مستجاب الدعوات مطلب دا چې زه دعا غواړم چې الله یې قبلی، چې خلق مال دعاګانو غوښتو لراځي. نو سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا تپوسو کوي ما ته څه وظیفه وښیه چې الله زما دعاګانې قبلي. د دواړو جهان ورته وی اطوب، د دواړو جهانو سردار ورته وی اطوب مطعمک، خوراک د حلال کا الله بدی مستجاب الدعوات وګرځي. چې حرام نوڼی په ګیډه کې پرته د الله د دغې لاسونو دعا نه قبلي. وی ډېر کرته به تاسو ووینئ چې یو کس په دعا غواړي، حدیث مبارک کې راځي دومره په عجزۍ به یې غواړي چې ستاسو به پې ترس وشي چې که دا زما په اختیار کې وی نو دله به ما دا ورکړي. خو رب العالمین وی زی دعا نه قبلو، لګیا به یې که هر څومره زاري کوي خو زی دعا نه قبلوم. ستاسو به پې ترس وشي خو زی دعا نه قبلوم. وجه څه ده؟ په ګیډه کې به یم حرام پراتی او په وجود به یې اغوستیم حرام. نه قبلوم کو هر څومره زاري کوي خدا دعا نه قبلوم چې ګیډه کې حرام. د دعا نه قبلوم چې په وجود باندې حرام پراتی. نن موږ د بل مسلمان مال هر سړي ته څنګه حلال ښکار. لا یحل لمسلم، حدیث مبارک کې راځي د مسلمان د پاره دا حلال نه دی چې دې د بل مسلمان مال اخری مگر بغیر د هغه د خوشحالی، مگر د هغه په خوشحالی سره چې د ړه خوشحالي پې وي هله به دله حلالېږي. لکه علما د دې نه منع کوي. بعضې وخت کې مونږه یا مقتدي او یا شاګردي مونږ ترې یو څیز روالو دا راکه دا زما خوښ دی نو ویلو دي نو زما شو نه هغه ورته وایي زه شو دی نه څه ووایي چې نه دی شو. حدیث مبارک کې راځي ګورې دا حلال نه دی. دا حلال نه دی. دکان ته لاړ شو څیز به تې اوچت کو وایي خورو نو وروسته ورته وایي بخانه کوه وایي دا څیز مې وخوړ هغه وایي زما بخلی. دا بخانه ده. هغه تا ته څه ووایي چې نه مې دی بخلی. دا ګورې حلال نه دی. ډېر غټ احتیاط. روټۍ له بعضې موقعو باندې مونږ لاړ شو، بعضې خلک یې روټۍ خوري نو څه حصه د روټۍ به راوالي د ځان سره به یې کور ته راوړي. دا حلال نه دی. ګورې ته هغه دعوت ته رابللی، ته یې د ډوډۍ مالک کړی نه چې ته مې د دې مالک کړې که ته یې کور ته وړې کار چرته هغه تاله د خوراک اجازت درکړی چې راشه نن زما ځای کې خوراک وکړه. ته یې د خوراک مالک کړی نه یې وایي دا خپله برخه به ځالته اوسم. ته د دې هغه مالک کړی کو تاله یې د خوراک اجازت درکړی.